أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يريد الله أن يخفف عنكم سورہ نساء د آیت نمبر 28 یرید الله والله تعالی غواړي ای يخفف عنکم چې کم کړي تاسو څخه وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړل شوی دی انسان ضعیفا ضعیفا د دې آیات د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادی چې الله تعالی په خپل احکامو کې تاسو مصلحت او تاسو د پاره رعایت کوي نو الله تعالی تاسو ته د دې اسانی جوړي چې تاسو ته د منځ سره نکاح کول جائز و او تاسو ته دغه محرمات څخه ما شوا د نور شذ سره نکاح کول جائز کړه او دغه رنګ د یوې څخه تر څلورو نکاح درته جائز کړه دا د الله تعالی احسان دی نو واکه په دې مبارک آیات کې د مخکنیو احکاماتو د حکمت او مصلحت وجه بیانې چې دا د الله تعالی ستاسو سره مصلحت او حکمت دی یرید الله اراده لري الله تعالی ان يخفف عنکم چې سپکوالی راولي عنکم سرتاسو باندې یعنی پر تاسو باندې احکامات سپک کړي وجد دې دا چې وخلق الانسان پیدا کړل شوی دی انسان په نسبت د نور مکلفینو ضعیفا ضعیفا په بدن او همت دواړو کې انسان په مناسبت د نور مکلفینو دا الله تعالی نور مکلف مخلوقات دي تر هغه انسان ډیر ضعیف یعنی هم په بدن ضعیف دی او هم په همت باندې ضعیف په دې آیات کې د دې شی یادونه راغلل چې تاسو نکاح وکړي د دې نکاح په کولو سره الله تعالی پر تاسو احکامات د اسانه کوي علماء د دې یو عجیب وجه فرمایلی هغه وایي چې الله تعالی د انسان د فاره د طبيعت او فطرت مطابق د نکاح کولو جواز ورکي یوازې په جواز بسنه و نسوه بلکې دا نکاح کول ورته سنت وګرځول او دا یو مستحب او سنت عمل وګرځاو او غیر نکاح کې اوسېدل دا فقط یا جائز او یا مکروه عمل دی ولو که یو سړی د محرماتو د ټولو کارو څخه ځان ساتي نو نفس نکاح نکول دا فقط به یو جائز عمل وي د امام شافعی رحمت الله علیه په نزد باندې او په نور مذاهبو کې نکاح کول دا سنت او نکاح نکول دا مکروه عمل دی نو وايي نکاح د انسان د ژوندانه د ضرورت د پوره کولو تر ټولو مهمه ذریعہ ده او دغه نکاح د انسان د نفس د پاکۍ تر ټولو مهمه ذریعہ ده چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکاح کول دا د نیم ایمان پر کېدل بلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من تزوج فقد استكمل نصف ایمانه چا که نکاح وکړه نو دې یقینا نیم ایمان کامل فلیتق الله فی نصف الباقی فدا باقی نصف کې دینو د الله تعالی څخه وبېری یعنی په دا نصف کې دینو بیا مهنت وکي هغه بیا ورته آسانی نو یو وجه خدا ده او بل وجه ده چې الله تعالی کا پر دې بندگانو باندې مشکل احکام یې شوی او ګران احکامات یې ور باندې وضع کړی وای نو هم په هغه کې هیڅ ممانعت او مضایقه نه و الله تعالی د خپل حکمت مطابق او د مصلحت او رعایت مطابق اغم کولای شي مګر الله تعالی داسې ونه کړ بلکې د خپل بندگانو ژوند او د دې حالات ته وکتل او پر دوی دغه سه اسانه احکامات د دوی د فطرت او غوښتنې مطابق شې شو نو دا اصل کې د الله تعالی پر ډیر لوی علم او پر عظیم حکمت او پر انتهایی زیات شفقت او رحم دلالت کوي چې د خپل بندگانو د پاره د احکامات یې شي حضرت عمر رضی الله عنه څخه یو قول د جلالین حاشیه را نقل کړی دی چې کڅوک غواړي چې پریس کې پر اخر راشي الله تعالی رزق پراخه کې هغه دی نکاح کوي ځکه نکاح الله تعالی فرمایلی دی چې تاسو به د نکاح په وجه الله تعالی غنیان کی نو دوی دی وای د الله تعالی شرط پر ځای کی چې هغه نکاح ده
وخلق الانسان ضعیفا پیدا کړل سوی دی انسان ضعیفا د همت او بدن دواړو په اعتبار باندې نو که انسان ته الله تعالی د دې جواز نه وای ورکړي نو بیا به انسان په ګناه کې لویدلی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تأکلوا اموالکم تاسو مخری اموالکم خپل مالونه بینکم خپل ترمابین بالباطل فنا حق باندې الا ان تكون تجارتا مگر دا چې وي به تجارت عن تراد فرزابان منکم استاسو څخه ولا تقتلوا انفسکم او مقتلوا خپل ځانونه ان الله یقینا الله عز وجل کان دی بكم فتعصبانی رحیما فرمهربانا یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم اې د ایمان خاوندانو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تأکلوا اموالکم تاسو مخوري مالون خپل بینکم خپل تر ما بین بالباطل په باطله طریقه باندې یا ایها الذین آمنوا کی الله تعالی دلته یو ولسم حکم بیانی یو ولسم خطاب کی او دا یو ولسم خطاب دادی چې الله تعالی په مخکنی آیاتونو کې دا و فرمایل په شروع کې د سورۃ دا خبره رااله چې تاسو د الله تعالی څخه وبېریږئ او تاسو یو د بل وسیله رحمه کوئ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا داغه ورسته بیا الله تعالی د یتیمانو او د شذو د حقوقو په ارتباط باندې خبره وکړه او د خپل بندگان هغه ته متوجه کړ داغه ورسته بیا الله تعالی د میراث احکام بیان کړ د میراث په احکامو کې د مور پلارو د قریبانو د احکام سره سره د جنونو خلکو احکام هم بیان داغه ورسته بیا الله تعالی د نکاح مسائل بیان کړ محرمات بیان کړل چې دا تاسو باندې حرام دي دا تاسو ته حلال دي او دا غننګ د رضاعت ځینی مسائل راغل نکاح دا شی او عمل دی چې په کولو باندې یو نارینه د یو شذي په مال او نفس کې د ځینو تصرفات اجازه پیدا کی او یو شذ د یو نارینه په مال او نفس کې د ځینو تصرفات اجازه پیدا کی نو هغه مخکنی آیاتونه په دې ارتباط باندې ذکر شو چې په هغه کې د خاص خلکو د حقوقو یادونه په ډیر روانو آیاتو کې بیا الله تعالی د عامه انسانانو د حقوقو یادونه کوي چې تاسو د بل مال مخوري د بل مال دا مخوري عام خبره ده کدا غبل دا استاورور وي او یا دا بل مسلمان وي او یا معاهد کافر وي پردی وي قریب وي نږدې وي لری وي تاسو یې مال مخ نو په مخکنی آیاتو کې گواکي حقوق بیان سول خاص پر روانو آیاتو کې عام حقوق بیانې چې تاسو د دې څمځان ساتي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے د ایمان خاوندانو لا تأکلوا تاسو مخری اموالکم خپل مالونه مو بینکم خپل تر مابین بالباطل په باطله طریقه باندې تاسو یو د بل مالونه مخری مطلب دا چې خپل مالونه ستاد اورور مالم ستا خپل مال بلل کیږي دا مخری پاوی کې تصرف مکو بالباطل په باطله طریقه یعنی غیر مباح طریقه باندې الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم مگر په یو طریقه باندې تاسو ته د دې مالو خړل روا دي الا ان تكون تجارتا مگر دا کوي تجارتا کاروبار عن تراض فرزا باندې منکم تاسو څخه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم د تاکلو کلمه دلته استعمال شوی ده د دې څخه مراد یوازې خوراک نه دی بلکې دا یو اصطلاح ده چې دا مال مخوري مطلب دا چې په غیر شرعي طریقه د چا په مال کې تصرف کول دا حرام هغه که خوراک وي که استعمال وي که د چا مال را ګرځول وي دا ټولې طریقې په دې کې داخلي الا ان تكون تجارتا
مگر دا په یو صورت کې تاسو ته جواز تا هغه دا چې وی تجارت یعنی تاسو تر مابین کاروبار وي ته جنرانی سي هغه ته پیسې ورکړي یا هغه ستاسو خرانی سي تا ته پیسې درکړي بیا د دې مال خړل دا جایز مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو خو د دې څخه هغه ټول صورتونه چې د شریعت د حدود او اصول خلاف وي دا ټول په دې آیات کې راغلي د مثال په توګه په غیر شرعي توګه باندې د چا مال اخیستل دوکه کول غلا کول رشوت خوړل غصب کول خمار کول سود کول ظلم کول دا ټولي طریقې په دې کې داخلي دا ټولي طریقې د مال د خړلو باطلی طریقې دي او په دې ټولو طریقو سره د مال اخیستل حرام دوم دا لکه څنګه چې د بل چا د مال په ناحقه طریقه باندې اخیستل حرام دي دا چې د خپل مال هم پر ناحقه طریقه مصرفول حرام دي چې هغه اسراف دي نو دا منع دي الله تعالی په دې آیات کې دا منع کړی الا ان تكون تجارتا مگر په یو صورت کې تاسو یو د بل مال خړلای شي چې تاسو تر مابین کاروبار تجارت زموږ او تاسو په اصطلاح کې هغه کار ته ویل کیږي چې سړی د خارج څخه د بهر د ملک څخه د نن ملک ته شی راواردي او یا د ملک څخه د باندې باسي دته تجارت وایي اعلان کې په شریعت کې مطلق د دنیا کاروبار تجارت بلل کیږي یو سړی لیړی کوي نو دام تاجر بلل کیږي یو سړی دکان کوي دام تاجر بلل کیږي د تجارت څخه دلته مطلق کاروبار مراد دی چې تاسو خپل تر مابین کاروبار کوي په شرعي طریقه باندې عن تراز منکم یعنی په دې صورت چې تاسو پر رضا باندې دا کار راغلی وي دا تجارت بس تاسو پر رضا باندې دا رضا دا دوه قسمه یو رضا د شرعي اصول مطابق ده یو رضا د شرعي اصول خلاف رضا ده هغه رضا نه د معتبره چې د شرعي اصول خلاف وي هغه رضا معتبره ده چې د شرعي اصول مطابق د شرعي اصول خلاف رضا فقها ولیکلي دي چې په دې کې درې شان کراله هغه بیع نسی کیږي کبیع داسې بیع وا چې یا یوازې د بائع یعنی د خرڅون کې په ګټه وا بالابود ګټه پکشي کې وا خرڅون کې لره یا یوازې ګټه مشتری لره وا رانیون کې لره وا او یا یوازې ګټه معقود علیه لره وا هغه شی چې دوی دوا ور باندې عقد کی هغه لره وا او داسې ګټه وا چې هغه عقد تقاضا نه کول نو دا نسی کی زه مثال درته وایم په مثال مو سر خلاصیږي ان شاء الله یو سړی سرای ترسي پر یو چا باندې هغه توای ز پرتا باندې دا سرای خرڅوم په دغه پیسو په دونه زمانہ به زبکش اوسیر دا ګټه عقد تقاضا نه کوي د بائع ګټه نو په دغه شرط باندې دا بیع کول دا جائز نه دي دا بیع فاسده یا به شرط پریږدي یا بیع نه دسي دوم صورت یې دا دی چې مشتری را ولاړیږي د یو دکاندار څخه کالی رانیسي هغه توای زه په دې شرط څخه رانیسم چې تبه ما ته خامخا په خیاتم را جوړه نو په دې صورت کې بیا دا ګټه د مشتری ده رانیون کې ګټه دا داسې ګټه ده چې عقد تقاضا نه کوي نو دغه شرط هم جائز نه دی یا به دا شرط پریږدي او یا به دا بیع لمنجزي دا جائز نه ده په دې صورت کې خو ما د رضا راغله لیکن دا رضا د شریعت د اصول خلاف یا د مثال په توګه زرا ولاړېږم ورته باندې یو غلام خرڅوم او دا وایم چې دا غلام به بیا پر بل چا نه خرڅه دا د هغه شی ګټه ده چې ما او ته عقد در باندې کوو دې ته معقود علیه وای نو کله یو د دې درو صورتو څخه د عقد خلاف شرط رالی دغه بیع نسی کی دغه بیع ته فاسده بیع وای او یو باطله بیع ده باطله بیع هغه بیع ته ویل کیږي چې د اوله سره هغه بیع صحیح نشي یعنی په اصل عقد کې د اوله سره بیع صحیح نه د مثال په توګه بیع دې توای چې مبادله المال بالمال بالتراضی د مال په مقابله کې ورکول فرضا ده د یو طرف اگر سری مال نه وي لکه سود اوس په سود کې خو مال نشته د یو طرف د یو طرف څخه مال او یا یو شی د اصل سره څخه مال نه وي دا شی چې په اسلام کې مال نه بلل کېږي مثلا پر شراب باندې بیع سره وي
یا پر خنزیر باندې بیع سره وکي دا د اول سره مال نه دی. او یا د مثال په توګه د بل چا شی چې د ملکیت نه دی دا خرج دا نسی کی په دې کې که رضا راغله ام نسی کی. نو د رضا معنا دا نه ده چې په ارزای کې مشتری او بائع سره راضي سول بس جائز وي، بلکې په رضا کې د شرعي اصولو مراعات کول لازمی دي، کدا نه و جائز نه دي. البته ځینې صورتونه شریعت هغه مستثنا کړي، هغه دا دي چې یو سړی پر چا باندې سرای خرج کې دا ورته وای دا سرای خو ما پر تا خرج کړی دي خو در درو ورځې پورې ما ته خيار دي، کما بیرته ستاسو څخه راګرځوي نو زه راګرځولای شم. او یاد مثال په توګه مشتری ورته وایي چې زه ستاسو رانیسم او ما ته د درو ورځې اختیار دی کزما خوښ تو اخلمه کني بیرته ردوم، نو دا د عقد خلاف یو عقد نه دی چې سړی وکي، نو دا جائز دی. یاد مثال په توګه ته دا ورته وایي چې تا شیخ زرانیسم لیکن و په دا شرط چې زه ګورم کپدی کې عیب بیرته دردو دې ته خيار العیب وایي، نو دام جائز دی. او یاد مثال په توګه تورته وای چې دا شیخ زرانی سم خو مال دلی نه دی زه ګورم د قتل تر وخت پورې، نو دیته بیا خيار الرؤیت وای دا جائز دی. او که یو سړی یو چا باندې شی خرج کې په دی باندې ورته وای چې دا شی دی وی ګوره زه اوس د دې شی د ټول عیوب څخه ځان بری کوم بیزاره کوم، آینده که په دې شی کې عیب پیدا سو دا بیا په ما باندې ته حق نه لري چې پر ما باندې ته دعوه وکړي، نو دام سیدی ځکه چې په هغه صورت کې ابل کاسته اختیار وکړسوي دي چې هغه کاملا دا شی وګوري. دا کورسته عیب پکښ پیدا کیږي او دای په عقد کې په اول سر کې ورته وایي چې زه د ټول عیب څخه ځان خلاصوم بیا آینده په ما اړه نه لري، نو په هغه صورت کې دا بیع صحیح کیږي، دا کسب بیا دعوه نور باندې کی. نو الله تعالی فرمایي الا ان تكون تجارتا عن تراض، مگر په دې وجه چې وی به تجارتن یو تجارت عن ترادین فرضا باندې منکم تاسو څخه چې دا شرط به پدې کې د نور ټول شرایط معتبر او مطابق وي، الا ان تكون تجارتا صادره عن تراض منکم عبارت بداسي جوړ. نو دا خو مالی تصرف سوچ تاسو د بل په مال کې بغیر شرعي طریقه تصرف مکوئ. اوس د ځان تصرفات بیانې ولا تقتلوا انفسکم او تاسو مقتلوي انفسکم خپل ځانونه، تاسو خپل ځانونه مقتلوي یعنی یو بل مسره قتلوي، دا بیا ځاني تصرفات دي. لکه د بل په مال کې چې تصرف منع دي دغه په ځان کې هم تصرف منع دي، د یو چا قتلول دی مسلمان او یاد داسې کافر قتلول چې معاهد وي وعده کړی مسلمانانو سره معاهده کړی یا امن ورکړل سوی، نو دا هغه قتل هم جائز نه دی. ولا تقتلوا انفسکم تاسو مقتلوي انفسکم خپل ځانونه، ان الله کان بكم رحیما یقینا دی الله عز وجل بكم فتاسو باندې رحیما کامل رحم کوونکی، یعنی الله تعالی په تاسو دا رحم کړی دی چې تاسو یو د بل د zarar رسولو څخه منع کړی یاست، نو چې کله ته بل ته zarar نه رسې نو هغه ته zarar نه رسي، او دا د دې وجه ده چې الله تعالی پر تا باندې رحم کړی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ومن يفعل ذلك او څوک چې وکړي ذالک دغه فعل عدوانا فظلم باندې وظلما او فظلم سره فسوف نصليه نارا، نو جردي چې موږ باغ داخل کو نارن اورته. ومن يفعل ذلك او څوک چې وکړي ذالک دغه عمل یعنی دغه قتل، یعنی قتل کو چون کې اشد دی د دادو امرینو، یو د چا په مال کې تصرف دام حرام دی او بل د چا په نفس کې تصرف دام حرام، او په نفس کې تصرف د مال تر تصرف شدید حرام دی. ځکه نو الله فرمایي ومن يفعل ذلك څوک چې وکړي دغه کار یعنی دغه قتل وکي عدوانن په سرکشي سره، یعنی هیڅ شرعي وجه نه وي، یعنی نه تجاوز په خطا کې د فعل وي او نه تجاوز په خطا کې د رای وي، بلکې مطلق ظلم وي. وظلما او په ظلم سره فسوف نصليه، نو اجر دی چې موږ باغه داخل کو نارن اورته، یعنی عدوانا و ظلما څخه اشاره و دیته د قتل خطا نه عمدن دی دا کار وکي، نو موږ به د جهنم ته داخل. په قتل خطا کې دوه صورت راځي، یو خطا په فعل کې ده یو خطا په رای کې، دیته قتل خطا فی الرای او قتل خطا فی الفعل وای. فی الفعل قتل خطا دیته وای چې یو سړی
هغه ښکار ولي یعنی دای دغه فعل کی هغه مرمی پر یو عام سړي باندې ومشت. نو په دې صورت کې دا خطا په فعل کې ده، یعنی ستا په فعل کې خطا شو. او دوم صورت دا دی چې ته پر ښکار دا ګمان کوي چې دا ښکار دی هغه په انسان کې ولګي، نو دا به خطا پر رایه ده، فرایه کې خطا ده. یو خطا په فعل کې رااله، یو خطا فرایه کې رااله. دغه دواړه قسمه خطا خو چون کې قصدن نه ده، نو الله تعالی دا بنده په دې نه رانیسي. البته په دنیا کې په دغه سړي باندې دیت راځي او کفاره به ورکي، یعنی د کفاره روزي چې شپته روزي دي مسلسل دا بنيسي، او الله تعالی د آخرت په عذاب کې نه را گرفتار کوي ځکه د قصد او اراده د دې نه وکړي. نو دلتم چې دا عدوان او ظلمن کلمه سره ذکر شوی ده، مطلب دا چې قصدن او عمدن دا کار وکړي چې په دنیا کې سزا بیا قصاص دي. ومن يفعل ذلك او څوک چې وکړي ذلك دغه فعل عدوانا یعنی د حد شرعي څخه په سرکشي سره و ظلمن فظلم باندې فسوف نسلیه نو جردي چې موږ به داخل کو دی یعنی ورسته تر مرګ نارن و ورته وکانه ذلك على الله يسيرا وکانه ذلك دغه سزا ورکول علی الله فعلا عز وجل باندې يسيرا ډیر آسان. الله تعالی ته دا سزا ورکول و دې قاتل لره دا ډیر آسان ده، الله تعالی ته ګران کار نه دی، ځکه چې الله تعالی هیڅ احتمام او اسباب ته حاجت نه لري چې یو سړی د دې احتمال او ګمان پیدا کړي چې کېدلای شي په دغه وخت کې اسباب برابر نشي او نور وسایل مهیا نشي نو سزا وځندېږي، بلکې داسې مسله نه ده. الله تعالی اسباب ته حاجت نه لري، فورا باغ ته سزا ورکړي. الله دې موسی ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون کچیر تاسو ځان وساتي کبائر د لوی ګناهو څخه ما دهغه تنهون عنه چې تاسو داغه څخه منع کړل کېږي نكفر عنكم سيئاتكم نو موږ به ورجو عنكم تاسو څخه سيئاتكم تاسو کوچنی ګناهونه وندخلكم او موږ به داخل کو تاسو مدخلا کریما و بهترین زایلره. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي چې سورۃ النساء کې 8 آیاتونه داسې آیاتونه دي چې د المر پر کوم دنیا باندې راخیږي تر دغه ټول دنیا خیر. هغه 8 آیاتونه یو دغه آیات دي چې ان تجتنبوا كبائر ما تنهون، او یو هغه مخکې آیات و چې دا او وشتم آیات والله يريد ان يتوب عليكم، او بل دا دریم آیات دا يريد الله ان يخفف دا آیات، او رست څلور آیاتونه نور روان دي. یو آیات دا څلور دا دي څلور رست راځي چې دا تر دې دنیا او تر دا دنیا کې چې څه دي تر دې ټول خیر دي چې په دې آیاتو کې الله تعالی د خپل بندگانو سره د څومره لوی احسانات اعلان کړي چې د خپل بندگانو سره په هغه کې نرمي او د خپل رحم یادونه کړي. نو یو دا غو څخه دغه آیات تاسو د کبیره ګناهو څخه ځان وساتئ نو موږ به تاسو صغیره ګناهونه معاف. دلته درې خبرې دي. اوله خبره دا ده چې صغیره او کبیره ګناهونه چاته وایي. امام الحرمین او دغه رنګه فضیل ابن عیاض او ځینې نور علما دا وایي چې صغیره ګناه نشته، ځکه ګناه وایي دیته یو سړی د خپل رب نافرمانی وکړي، یعنی کل ما نهى الله عنه فهو کبیره. هر هغه شی چې الله تعالی ته جن منع کړي او ته وکي دا کبیره ګناه. نو ګناه د خدای نافرمانی ته ویل کی، نو د الله تعالی نافرمانی په هر صورت کې کبیره ګناه دا صغیره نشته پکې. او هغوی په دې ارتباط باندې نورم خورا ډیر دلایل را نقل کړي. او وجه دا د صغیره ګناه هم انسان جهنم ته داخلي لکه کبیره ګناه چې سړی جهنم ته. مولانا اشرف علي تهنوی رحمه الله لیکلي دي دا صغیره او کبیره ګناه مثال داسې دي لکه سړی چې یو لوی لړم او یو کوچنی لړم په جیب کې ګرځي. نو څنګه چې انسان د لوی لړم څخه په تکلیف کیږي نو داسې د کوچنی لړم څخه په تکلیف کیږي. او یای مثال داسې دی لکه سړی چې یو غټ اسکروټه د اور په خپل صندوق کې واچي او یا یو کوچنی اسکروټه د اور په صندوق کې واچي د دواړو څخه صندوق اور اخی او سوځي.
نو فرق د دې دواړو نسته یو شی. او ځینې نور علما بیا وایي چې صغیره ګناه هغه ګناه ته وایي چې په شریعت کې د هغې په ارتباط د لعنت خبره نه راغلی. یعنی هغه ګناه چې پر کولو الله تعالی پر بنده لعنت ویلی، او هغه ګناه چې په شریعت کې د هغه د پاره یو حد مقرر وي، مثلا زنا د حد لري، رجم دی، او یا په درو وهل دی، شراب دی، او دا غرنګه دا یدوا هغه ګناه چې الله تعالی پر هغه باندې د جهنم یادونه کړي او یا په دنیا کې د عذاب یادونه کړي، او الله تعالی په قران کریم کې هغه ذکر کړي او پیغمبر اسلام په احادیث کې ذکر کړي، دا کبیره ګناه ده. دغه سماس او نور ګناهونه هغه صغیره دي. حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وای هیڅ ګناه صغیره نه ده او هیڅ ګناه کبیره نه ده. شاه صاحب وایي چې هر ګناه د بلی ګناه په تناسب اخستل کیږي. که یو سړی زنا کوي نو زنا یقینا دا کبیره ګناه ده، ودیته چې یو سړی نا وخت المانځه تراځي. نا وخت المانځه تراتل په نسبت زنا ته کوچنی ګناه ده، لیکن داغه زنا بیا قتل ته کوچنی ګناه بلل کیږي. نو هر ګناه د بلی په تناسب باندې هم کبیره کېدای شي او هم صغیره کېدای. چنانچه علما ولیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وخت د تقاضا مطابق ګناهونه کله ډیر کله لږ شمیرې دي. یو حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو د اوو ګناهو څخه ځان ساتئ، او دا اوه کبیره ګناه د زنا څخه ځان ساتئ، د سحر څخه ځان ساتئ، د جادوګر سړی تصدیق مکوئ، هغه رنګ د جنگ په میدان کې مزغلی، د منځ د خپل وخت مقضا کوئ، د مور فلار نافرمانی مکوئ، پر پاک لمنو شذو باندې تهمت ملګوئ، دا کبیره ګناهونه. بل ځای پیغمبر علیه السلام فرمایي تر ټولو لوی ګناهونه د الله تعالی سره شریک نیول دي، د مور فلار نافرمانی کول دي، د درواغ قسم اخیستل. بل ځای پیغمبر علیه السلام فرمایي تر ټولو لوی ګناه د جهاد په میدان کې هغه ځغاسته کول دي، ملګری پرېښودل. مختلفو ځایو کې مختلفو وختو کې پیغمبر علیه السلام مختلف ګناهونه شمیرلي. نو د شاه نور شاه کشمیری رحمه الله خبره تقریبا د ټولو د پاره یو قولی فصیل دی چې هر ګناه هم صغیره ده او هر ګناه هم کبیره ده. خو الله تعالی د خپل بندگانو سره د دې وعده کوي که تاسو صالحه اعمال وکړئ، یعنی کبیره ګناهونه پرېږدئ، نو تاسو صغیره ګناهونه چې په غفلت تاسو څخه سوي دا به موږ معافو. قاعده دا ده چې صغیره ګناه الله تعالی په طاعات او عبادت باندې معافي، او کبیره ګناه الله تعالی بیل توبې نه معافي. مثلا که یو سړی غفلت جنې کیږي په یو مجلس کې کمزورې خبره جنې وسی د فکر نه، یا مثلا بد نظری ورڅ وسوله بیا یې ځان را کنټرول کی، یا سروز مروز جنې واور د ځان یې را کنټرول کی، او یا دا ټي وي ته وکتل، دا ټي وي ته کتل ګناه ده، دا ګناه ده، لوی ګناه ده. دا ځینې کسان دا ګناه نه بول ګناه ده دا. نو دې ته وکتل لیکن بیا ورسته په عبادت باندې ودرېدي، مانځه ترالی پر خپل وخت یو دست تازه کی، مانځه ترالی مانځه کې شرکت وکي، الله تعالی دغه ګناهونه په دی واجبانی ور معافي. ځکه په طاعات باندې صغیره ګناهونه معافي. چنانچه روایت کې راځي یو کس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغلی دی ګناه یادونه ورته وکړه چې زه دکاندار و ماته یو شزه راغله او د هغه څخه ما په شهوت باندې مچ واخص. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څو ورته ونه ویل. نو بیا چې کله المنځ وکي هغه صحابي پیغمبر علیه السلام ورته الله تعالی ستاده ګناه په دې منځ باندې معاف، لیکن هغه د توبې د فارم راغلی و ځکه چې د خپل دغه جرم یادونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وکړه. دا د دې معنی نه ده چې ګواکې مشتبه دا معلومه سي چې دا ګواکې صغیره ګناه ده، دا کبیره ګناه ده. خو هغه پیغمبر علیه السلام ته رالی شکایت ته د دې وکړي، یعنی که پر ما باندې کومه سزا جاری کیږي سزا ما ته راک. پیغمبر علیه السلام الله تعالی ستا ګناه معاف. نو دا صغیره ګناهونه دا په اعمال باندې معافي شي. البته کبیره ګناه توبه غواړي، بل توبه نه قبلي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ان تجتنبوا کچیر تاسو ځانونه وساتئ کبائر ما تنهون د لوی لوی ګناهو څخه ما هغه لوی ګناهونه تنهون عنه چې تاسو داغه څخه منع کړل کیږي،
نکفر عنکم نو مجبور جو استاسو څخه فاعمال حسنه سرا سیئاتکم استاسو بد اعمال استاسو کوچنی ګناهونه ځکه چې دا کوچنی ګناهونه هم دوزخ ته د تللو باعث ګرځیدلای شي وندخلکم مدخلا کریما او موږ به داخل کو تاسو مدخلا کریما او بهترین مدخل او ځای لره یعنی جنت ته به موږ تاسو داخل کو الله دې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي صدق الله العظیم